الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تیرشوی جمعہ کی د نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم د جن مختصر نقشہ اغا ذکر کیدا بیا د نبوت په کال باندې قریشو د نبی علیہ السلام نه سوشل بایکاټ او مقاطعو کا د نبی علیہ السلام سره روغ رنځور مړی ژوندې خیر سلام کلام دا ارسه پرې خود په دغه کال د نبوت باندې نبی علیہ السلام او داغه سره بنو هاشم او بنو مطلب دا په شعب ابي طالب کې گیر کو سو کالا او د نبوت په کال باندې د نبی علیہ السلام د ترزوی عبد الله ابن عباس هم پیدا شو په اتم کال د نبوت دغه د نبی علیہ السلام دعوت خلقو کې سرم کاو دغه مشرکین تنگاولم راغستیو د نبی علیہ السلام نے معجزې طلب کولې نو ختم کال د نبوت باندې معجزه د شق القمر په امید دو ټوکړې شو د سپومې کې اوسم داسې یو داغ په نظر راځي بعض علما وایي دا چې بیا دوباره را یو ځای شو نو دا دغه اثرات دي والله علم او دغه معجزه دا د نبوت پاتم کال باندې نهم کال د نبوت دا د نبی علیہ السلام یو کم سلویختم کال شو یو کم زوستم په دغه کال کې هم نبی علیہ السلام سره د ملګرو شعب ابي طالب کې قیدو نظر بندو په لسم کال باندې بایکاټ ختم شو او په دغه کال چې د نبی علیہ السلام کم تر د نبی علیہ السلام تربیت کو ابو طالب هغه وفات شو خو د نبی علیہ السلام خو مور نو پلار نو مخکې وفات شویو دغه چې د نبی علیہ السلام تربیت کو هم وفات شو بیا د دې تر د وفات په 3 مرز یا په 15 ورځ د نبی علیہ السلام بیبي خدیجه الکبرى هغه وفات شو د ترغم او بیا د بیبي غم نو دغه کال ته عام الحزن وي د غمونو کال الله اکبر کبیره بیا په دغه کال د نبی علیہ السلام د حضرت سودا رضی الله عنها سره نکاح شو
او په دغه کال باندې د ابوبکر صدیق لور صدیقه بنت صدیق عائشه صدیقه رضی الله عنها د سره نکاح شو او لا واده نه شوی رخصتی نه شوی او په دغه کال د نبی رسول الله د طائف واقعه عمره پیښه شو دا د نبوت په لسم کال باندې نبی رسول الله طائف ته تللی دی وګدا واقعه شیخ الحدیث زکریا رحمت الله علیه په ذیل اعمال کې لیکلی ده بیا په یو لسم کال د نبوت باندې د مدینه منورې نه چې کوم خلک حج ته راتله راغداغي او قافله راغلی وه نو په کې شپږو کسانو ایمان راوړو شپږ کسان مسلمانان شو د مدینه منورې هغه بیا ته پوره دعوت چلو اول ته بیک گراوند بیا برابرو دا د نبوت په یو لسم کال د نبوت په دولسم کال واقعه د معراج رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکه مکرمه نه بیت المقدس ته بیا د بیت المقدس نه اسمانونو ته د انبیاء سره ملاقات د جنت هغه نظاره کتل د جهنم د لری نه هغه نظاره کتل نو وګدو واقعا د معراج د شپې دام د نبوت په دولسم کال باندې شوی واقعا د معراج دارنګي په دغه کال د دولسم کال د نبوت یعنی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د نبوت دولسم کال نو د زندګۍ 52 کال د نبوت په دولسم کال باندې 15 منځونه پر شو منځونه خو مخکې نه وو فرضیت په دغه کال راغلي او په دغه کال باندې بیعت عقبه اوله 12 کسان دا د نبی رسول الله په لاره نور مسلمانان شو په دغه بیعت وسره په دیار لسم کال د هجرت باندې د نبوت باندې عقبه ثانیه په دویم ځل د نبی علیہ السلام سره په یو مقام کې کسان راغلی او غي مسلمانان شو بیعت وکړه غالبا 3 او یا نارینو او 2 زنانا دغه مشرکان نه تنگولم کول نو مدینه منورې ته د هجرت اجازه ته مو شو کو سو په خپل غزینو اغي تلی شي بعضی مسلمانان اغي تل مدینه منورې ته الته هجرت کو قریشو د نبی علیہ السلام د قتل منصوبه جوړه په دغه کال د نبوت دیار لسم کال دی او مشرکینو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مرګ د پاره یو پلانینګ جوړ ک قران کریم د تذکرہ کړی دا راجم شوی دی میټینګ کوي وګدا واقعیا دا په دار الندوه کې ابو جهل دی عتبه دی او نور مشران چا په دغه میټینګ کې شیطان راغله خو د بوډا په شکل کې ها سپینګیره دا بوډا راغله لکه دا سړی خو پکې مونږ نه په ناشنا څوک راغلی او تی بچو تاسو په کم غم راغلی په غم زم راغلی ما الله الله نبی اسلام د چا څه ګټ کندر کړو نبی رسول الله چا سره زیاتې کړو چاته کنځل کړو چاته سخت خبره کړو داغه سره داسې کېده موږ استادانو به کې د پیغمبر والا کار اپناوي صاحب خلاف کیږي اگر پیغمبر کار نه کوي به خلاف نه کیږي چاته مو دا کار غلط دي دا مکو دا چې بخوخي بیا مشوره کیدا چا پکې رائے دا ورکا چې دا کار به وکړو یو کمره کې به قید کو بس تنگ بشینو بس مړ بشینو خوراک کاک بنو ورکو هغه یاره بعد ملګرو ته نه کنه قوم به راشنو راغزاد به
یو تن پکې دا رایه ورکا چې وبې شړو بوډا په جړا شو چې وی شړې نو دا خو ډېر چالاک او ډېر خلوړ دی په اواز کې اثر دی جادو دی نو چې وی شړې خو زما علاقې ته به راشي هلته به راته خلک بل دین ته واړی یا بار به ځان ته ډله جوړه کړي نو بیا به ستاسو خلاف به یو مضبوط پارټي جوړه شي کسانو یاره بابا خو ډېر نه همیندو ویشتو ښه ابو جهل وی زمان پکې وره زما رای دادا چې دا موږ څونه قبیلو والا یو دا غون به راجمع شو دې چې د کور راوځي موږ به ټول په یو ځای په د باندې املو نو چا نه بدلالي باقي دیت دی نو دیت وتا دا کوم شریک دی بل چا نه بدلالي قصاص بل چا نه علي شیطان وی بالکل لیک هغه دې ته خو زما سوچ نه رسیدو کوم دې دې سړی سوچ ورسېده په دې باندې دغه فیصله رااله چې بس ختم دی قتل دا راغی نبی عليه السلام پس نبی عليه السلام ته د هجرت حکم شو چې محبوبه ته هجرت وکړه نبی عليه السلام هجرت وکړو دیو نه لید او دا د نبی عليه السلام هجرت یو نو دا دیار لسم کال د نبوت دیار لس کال دا د نبی اسلام مهنت په مکه مکرمه کې بیا غ تفصیل شوی چې نبی عليه السلام راغی ابوبکر کرا ابوبکر ته وی چې ابوبکر ما ته خود هجرت حکم شوی مکه پریدم ابوبکر وتی د الله رسول مازان سره عمل غری کی وی ورې نه ما مرګری وې کنه ابوبکر صدیق د ډېر خوشاله نه د سترګو نه اوخ کې راوته چې د بل پیغمبر سره په لارې مرګری د ابوبکر صدیق ورته د الله رسول ما یقین دا او چې الله به د هجرت حکم را لېږي نو ما دوه خانې ساتلې وي دا یو به تاسو د پاره یو زما د پاره نبی رسول الله مې ز په اسی و خنظم قیمت در کوم ابوبکر وینا دا ما اسی ساتلې ده نبی اسلام مې ز په اسی و خنظم به ول قیمت ادا کړ بیا نبی اسلام ابوبکر تلی دي بعض کتابونو لیکلي نبی عليه السلام الله الله یو مقام تور سره داسې پښې دی کلی ته وکړه چې یا مکی ته مال په تمامه دنیا کې غوړه کړي او کدی خلکو زتانه نشړلې او نه استنه زتانه نه وتم ختمانه پرې خو دي دا وکم ساعت په نبی عليه السلام باندې زکه چې دا خانه کعبه د بیت الله د تعمیر چې ابراهيم عليه السلام کو نو هغه وخت کې د نبی عليه السلام د پاره دعا غوښته و چې ربنا وابعث فيهم رسولا نبی علیہ السلام لاړو ابوبکر ور سره دی غار ثور ته لاړ غار ثور کې ال تدریر دی ابوبکر او نبی علیہ السلام تیرې کی وګدا واقعات دي موږ دای تفصیل نه بیانو موږ اجمالی نقشه د نبی علیہ السلام د جون ذکر کو په یکم ربیع الاول باندې هجرت شو مدینه منوره ته ورسید د مسجد قباء بنیاد کې خو دې شو خو او چې مدینه منوره کې کوم يهوديانو د سره موحده او شو چې جنگ جګړه باندې کو امن وي هغه چې ډېرو يهودو موحده ماته کړی دی بیا په دغه کال باندې سلمان فارسی رضی الله عنه دا د پارس نه راغلی دی هغه مسلمان شو او په دغه کال باندې د یعنی د هجرت پړومبني کال باندې د مسجد نبوي تعمیر مشو د اذان او اقامت ابتدا مشو اذان او اقامت د مدینه منوره کې د ترتیب راغلی دی دا په اول کال د هجرت باندې او په دغه اول کال د هجرت باندې چې کوم د مکی مکرمه نه کوم خلکو هجرت کړو ایته مهاجرین وای د هغه مسلمانانو چې کوم د دې مرسته کړي وا د دې سره تعاون کړی ته انصار وای مهاجرین او انصار نبی علیہ السلام د دې په میس کې یو ورورولي او اخوت او بایچاره قائمه کا چې ریښتې دنیا تک دا مثال نش پیدا کړي دونه پورې د هغه مدینه منورې صحابه قربانې ته تیارو چې د چا دو بیبیانې وي نو د مکی مکرمه مهاجرینو ته ویل
که تاسو زمونږ د بیبیانو کې کومه بیبي خوښوي موږ به پریږدو طلاق به وله ورکو چې عدت تیر کړي نو تاسو یې په نکاح والئ داسې دنیا کې څوک نشي کولی الله اکبر کبیره خپل کورونو کې ځای ورکاو خپل په پټو کې په دې کې ولې ځایونه ورکول خدا د دین اسلام سبق هم دی چې د بل مسلمان سره همدردي وشي بل مسلمان داغه په خدمت کې انسان ولګي او داغه حاجتونه انسان پوره کی دا د هجرت لومبني کالو د هجرت په لومبني کال باندې د عائشه رضی الله عنها رخصتي وشو واده وشو مخکې نکاح شوی و په مکه مکرمه کې مدینه منوره کې د نبی علیہ السلام د عائشه بي سره واده وشو بیا د هجرت چې کم دویم کالو د جهاد فرضیت د رمضان المبارک د روزو فرضیت د زکات فرضیت د صدقه الفطر وجوب او دارنګ د اخترونو منځونه تحویل د قبله چې نبی اسلام کله مکه کې بیت المقدس ته مسکو بیا چې مدینه منورې ته لاړلو څو میاشتې بیت المقدس ته مسکو او بیا په یو مسجد کې نبی رسول الله په کې حکم راغی چې په ول وجه قشطر المسجد الحرام او هغه جمعه اوسم شتای ته مسجد ذو قبلتين وي دا په دویم کال د هجرت باندې دا حالات راغلیو دارنګي په دغه دویم کال د هجرت د نبی رسول الله نیازبین لور لخت جگر فاطمه رضی الله عنها او د علی رضی الله عنه نکاح شو دا په دویم کال د هجرت باندې دارنګ د نبی رسول الله بل لور د رقیہ داغي نکاح په دغه کال باندې شوی دا د نبی رسول الله بل نکاح په دغه کال باندې شوی د زینب بنت خزیمه سره او حضرت حسن په دغه کال پیدا شوی دی حسن او حسین نو حضرت حسن رضی الله عنه د هجرت په دویم کال باندې پیدا شوی دی نو دارنګ دا په دویم کال د هجرت باندې د غزوه بدر د مسلمانانو د کافرانو لوی غزوه چې شوی و دغه څه تفصيلات جمعو کې بیان شوی دم په دغه کال باندې او په دریم کال د هجرت د نبی علیہ السلام د حضرت حفصه سره نکاح دا د عمر صاحب لور ده او د زینب بنت خزیمه سره نکاح دا په دریم کال د هجرت شوی ده او حضرت حسن هم په دریم کال د هجرت باندې دا پیدا شوی دی ام کلثوم دا د نبی علیہ السلام لور ده د دې نکاح هم په دریم کال د هجرت شوی ده او که تاسو یاد یې موږ دوه جمعو کې ویلیو چې کعب بن اشرف او ابو رافع د نبی اسلام خلاف بدرت به وی او بیا نبی علیہ السلام وی من لکعب بن اشرف دا کعب بن اشرف بسو قتل کی بیا محمد بن مسلمه کی تلو او دی وجلو دا د مسلمان یو ارسونا کمزوری ایمان والا مسلمان چی خدای د نبی علیہ السلام سره مینه دونه زیاتې چې د خپل ځان خپل بال بچ د دې پروا نه کوي څنګه دا څو کاله مخکې ممتاز قادری هغه دغه بکواسی چې د نبی اسلام په شان کې ګستاهی کول نو اگر چې دې دغه یو نوکرو ودنه نو برداشت شوی برداری کې سړی وجلی دی پیغمبر دشمن بیا را څو کاله په جیل کې او ارش په عمان به سره خوب کیو چې تر ازینا بیا تیر شوی هفته کې چې شهید شو مسلمانانو ډیرو علاقو کې د موجوده حکومت خلاف احتجاجونه او چې داسې کول نو پکار بلغت الله یو مقام نصیب کو څلورم کال د هجرت باندې بنو نذیر جلا وطن کړی شو دا د یهودو قبیله وا او حضرت حسین رضی الله عنه دې پیدا شو نو حسن د حسین نه مشر دی حسن حسین رضی الله په دریم د هجرت پیدا شوی حسین
رضی الله عنه په څلورم کال د نبی علیہ السلام نکاح د ام سلمہ سره وشوه. ام سلمہ دا یو زنانه ده، د دې خاون ابو سلمہ او بچی هم دي، لونه هم دي، زامن هم دي. د یو زوی نوم عمر دی. خاون دی وفات شوی و. نبی علیہ السلام ورته تسلی ورکا، وی الله دې تا ته د غم نعم البدل درکړي. تا خاون وفات شو، د دې تا ته الله بهترینه بدله درکړي. ام سلمہ وی ما به سوچ کو چې د دې زما د خاون نه ما ته به بهترینه بدله سم ملایي. عدت تیر شه دې کې د نبی علیہ السلام د نکاح پیغام راغی. الله د تمام مسلمانانو مور وګرځولخه ام سلمہ رضی الله تعالی عنها. او په دې څلورم کال د هجرت باندې د شراب حرمت نازل شو. په پنځم کال د هجرت د پردې حکم نازل شو. او د پردې د حکم چې دام په موافقات عمری کې دي. د کتابونو کې یو ټکی راځي موافقات عمری. موافقات عمری دا دي چې د قرآن دا آیتونه شته چې عمر صاحب وختل چې داسې دی وشي نو الله حکم راولېږلو. لکه چې مقام ابراهیم نه لدې موږ تاسو بیا بوزي دی خانه کعبه سره خوا کې مقام ابراهیم دی. حضرت عمر صاحب چاحت دا چې دې کې 2 رکعات نفل کیږي، مزد کیږي. نبی علیہ السلام دې د الله تر طرف نه حکم نه راغلی، نو څنګه زره ځانه یو کار وکم. د الله تر طرف نه حکم نازل شو چې کله تاسو طواف وکړئ نو دغه مقام ابراهیم کې تاسو مس کوئ. دارنګه د پردې دا حکم چې دی، د پردې حکم چې نو نبی علیہ السلام بیبیانې هم داسې بار راوته. نو عمر سے نبی علیہ السلام دې الله رسول د بیبیانې تاسو بار نه ګرځي کنه. پیغمبر یو عمر چې د الله طرف نه اجازه د نزول کوم چې د پابندی راولګو. یو پیر د نبی اسلام بیبی تلا ما سلطان یا ما خام ته مو وختو عمر ته یې پیجن دی ښا مطلب دا چې پیغمبر به یې بار روزه ما عمر ته یو خپل سوچو بیا الله تعالی طرف نه حکم راغی. او دا کال د هجرتو په 5م کال د هجرت باندې د زنا سزا راغلی ده. په 5م کال د هجرت باندې لات الخوف دشمن سره د دشمن نه یره ده، دشمن سره مخامختیا ده. نو څنګه به موږ کې د موږ اهمیت ته اشاره شو. په 5م کال د هجرت باندې غزوه بنو المستلق واقعه د افق په نبی سلام په بیبي عائشه باندې الزام لګیدلو چې العیاذ بالله د دې دا صفوان بن معطل سره لار چاره وو دا تعالی سره شوی و منافقانو دې له اوا ور کړو. بر دې په صفای کې هم په دغه 5م کال د هجرت باندې د سورۃ نور آیتونه نازل دي. د تیمم حکم هم په دغه کال نازل شوی دی چې کله تاسو ته وبو محیان وی یا د وبو په استعمال قدرت نه لري نو تیمم کوي. او دا تیمم د دې امت خصوصیات دي. د زینب بنت جحش سره نکاح شوی ده په دې کال کې. په دې کال کې د جویریه سره هم نکاح شوی ده. دا قیدیانو کې راغلی و غزوه بن المستلق کې. او غزوه خندق هم د بعض اهل در په نسبت باندې په دې 5م کال د هجرت باندې شوی دی. غزوه بیر معونه دام په 5م کال د هجرت باندې شوی دی. او په دې کې کفارو او یا حافظان د قران کریم په بے دردۍ سره په دوکې سره شهیدان کړو او یا حافظان. په 6م کال د هجرت باندې سورۃ الفتح نازل شوی ده. انا فتحنا لك فتحا مبینا. او دا چې نازل شوی ده نو دا د حدیبیه د تلونه چې صلح حدیبیه وشوه په لار دا صورت نازل شوی ده. نو یعنی په 6م کال د هجرت د حدیبیه روغم شوی. د حدیبیه یو مقام دی د حرم نه بار دی. نبی علیہ السلام کرام را روانو 1400 صحابه کرامو. وګدا واقعا د حدیث مبارکو کې صحابه کرامو ته نبی علیہ السلام ما خوب لیدلی چې مونږ روان یو ول توافونه کو ډیر خوشاله. صحابه او نبی دم ته چې زو نبی اسلام را روان شوی دی. بیا مسجد ذل حلیفه چې ته ابیار علیم وای مدینه منوره نه چې سړی راځي
نو د مدینه والو د فار دغه میقات دغه ځای نه به احرام تړي خلک. نبی اسلام دی 1400 صحابه کرام ورسره دي. بیا حدیبی مقام نو عثمان غنی رضی الله عنه لګلې دي چې دی وایي مشرکین مشران او تا چې مونږه راغلی یو صرف د عمرې د فاره پرې نه خو ده بلکې عثمان صاحب غیر کړو او بیا یو پروپاګاندا ورا شو چې عثمان صاحب شهید کړي حالانکه شهید نه و ال نبی اسلام په دغه مقام کې یو کی کرو نبی رسول الله صحابه کرام را جمع کو دینه بیت واغستو چې د عثماني غنی بدله بالو jihad بقو یو صحابي راته د نبی اسلام په لاس باندې لاس کې خو دو چې jihad باندې بیت اخر کې نبی اسلام د خپل خیلا سره واغستو او په دې ګس لاس کې خو دو وې دا بیت د پاره د عثمان صاحب ژوند دیو پیغمبر ته پته و چې ژوند دی نه دا هون په نو کې غل معلومه یو کوډه منتري معلومه یو جادو معلومه نن ډیر خلک په دې تباہ برباد شوخه معمولی بیماری چتل شي لګا خو چا څه کوډی دي کله پیغمبر علیه السلام ژوند دیو د عثمان غنی د مرګ جون پته وته نو او دلته تا ته یو سړی ستا کوډه منتري او ستا جادو معلومه او دا افسوس خبردار چې تاسو بیانې نه لودي بیانولو ولا نشتا او کته بیانې دا چا دشمنه عثمان غنی رضی الله عنه هغه ژوند دیو نبی علیہ السلام وی هغه شهید کړي دي د دې ذکر هم قران کریم کې شوی دی دا پشپغم کال د هجرت باندې او په دغه سفر کې د نبی علیہ السلام سره 1400 صحابه کرامو او چې داروغه کله او شو نو په دغه کال نبی علیہ السلام د دنیا مختلف اطراف او بادشاہانو ته دعوت ولېګلو خطونه وته ولېګل هرقل ته ولېګلو کسرا ته ولېګلو نجاشي ته خط ولېګلو بعض خلکو دغه خطونه ډېر عزت کړل دي او بعض خلکو د کسرا د نبی اسلام خط ټوکړي ټوکړي کړل نبی رسول الله بیا کسراغي نبی رسول الله یو ختل دیم د ټوکړي ټوکړي او بیا هم د ټوکړي ټوکړي شوی ښه بچي ټوکړي ټوکړي شوی په دغه کال پشپغم کال د هجرت په مدینه منوره کې قحط راغلو نبی رسول الله دعا وغوښته او دغه دعا په برکت سره الله قات سالی ختم کړ په کال د هجرت باندې غزوه خیبر شوی په دغه کال ليله التعریس نبی اسلام صحابه کرامو بلال صاحب نبی اسلام بلال ته بلال مونږ ستړي شو لکه ته زموږ څوکې کوا نو مونږ به سار مسترا پاسه بلال له اوسه وخت پورې څوکې وکړه نو بلال له هم ود شو کې نور راوخدو صحابه کرامو نه د نبی عليه السلام نه مثبوت شو نبی عليه السلام بلال تا ته مانه چې مونږ را پاسه بلال ته بده اې دا الله رسول کم ذات چې پتا خو براوستي واغ ذات په مان خو براوستي ښه دای تلیله تعریس وي په دغه کال قوم کال د هجرت د نبی صلی الله علیه کرامو نه د سار موس قضا شوی دارنګي ابو هريره دا د دوست قبيله یو تن دی دیم په دغه کال باندې مسلمان شوی دی نبی علیہ السلام ته په دغه کال باندې چا زهر مور کړو دا دین سره دا خبره راځي ښه نبی علیہ السلام ته يهودانو ځان دعوت ورکړ وخه وته په حق او په وخه کې ورته زهر واچول ایماندار نبی علیہ السلام ته دا پته وی چې په دې زنانه په دې ډوډۍ کې او دې کانه کې زهر اچولی پیغمبر به بیا دای دعوت قبلو یالته بین سره صحابه کرام بوتلو بای صحابه کرام په کې شهیدان شیو نبی علیہ السلام نوړې روچته کوي پته وته نشته څنګه خلک په نو کې غل معلومي دا پیغمبر نوچت شو یا رسول او د خلکو مان او یقین جوړ دی ګوري او نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک په دغه یقین کې د سړی په قرآن کافر دی دا دونه اهمه مسله ده دا ګناه زمونږ دا مسلې نه بیانو نبی اسلام نوړې روچته کې جبرئیل راغی جبرئیل دې کې زهر دی جبرئیل راغی نبی اسلام دې الله رسول دې کې زهر او نبی علیہ السلام را نږدې کړي وو به نو خوړه او د هغه زهر او سارات ورته رسیدلې خو دونه خطرناک زهر چې کله نبی علیہ السلام وفات کېده نبی اسلام عائشہ ته ای عائشہ زدا غ زهر و سرم پدې کې وینم خپه دې خپل بیماری کې او دغه غ درد اوسم محسوسوم چې مالک من يهودانو ځانه زهر رک دام دغه کال د هجرتو
دارنګي د نبی علیہ السلام د ام حبیبه سره نکام په دغه کال باندې شوی دا پشپغم کال د هجرت د ام حبیبه سره. ام حبیبه دا د امیر معاویه خور ده، د ابو سفیان لور ده. دا پکې یاد ساتل پکاري کنه. زه مسلمانانو ته د کرکټیانو د ډرامو والا د نور جاخونو مونږ یادي. د نبی علیہ السلام د ام حبیبه سره نکاح شوی دا. بیا د ام حبیبه نوم د رمله، دا د ابو سفیان لور ده او د امیر معاویه رضی الله عنه خور ده. د میمونه سره نکاح شوی دا، میمونه بنت حارث. د حارث درې لونه وي، یو په نبی علیہ السلام واده شو، یو په عباس صاحب واده ده، یو په خالد بن ولید باندې. نو نبی علیہ السلام او عباس صاحب او خالد بن ولید درې وړ خپل منځ کې سانډوان هم دي ښه. د نبی علیہ السلام جون دی آیات ساتل پکاري. د صفیه سره نکاح شوی دا په دغه کال د هجرت باندې. او اتم کال د هجرت باندې خالد بن ولید مسلمان شو، عمر بن العاص مسلمان شو. نبی علیہ السلام چې کوم پشپغم کال د هجرت د حدیبیه د نه را واپس راغلی عمره نه وکړي، د هغه عمره قضیه راوړل په اتم کال د هجرت باندې. نبی اسلام لاړو هغه عمره ادا کړه. غزوه موتام په دغه مکه په ناشنان دا سره په دغه کال په اتم کال د هجرت باندې مکه پته شو. نبی علیہ السلام را روان دي، صحابه کرام ورسره دي، پلارم قافله یو ځای کیږي. د فتح مکی جدا او د واقعا ده 10,000 صحابه کرام دي په دې سفر کې د نبی اسلام 10,000. اور راغلی نبی علیہ السلام مکیه ته فاتحانه انداز سره داخل شو. ابو سفیان بیا مسلمان شوی دی. غزوه حنین په دغه کال، غزوه طائف او د ابو بکر رضی الله عنه پلار دی ابو قحافه هغه په اتم کال د هجرت باندې مسلمان شوی دی. د نبی علیہ السلام بچیو ابراهیم په دغه کال پیدا شو، 100 میاشتو وفات شو. د نبی اسلام نارینه اولاد نو اور کوټوالی کې وفات شو. دغه ابراهیم داسې لږ اونته وخن شو، د 100 میاشتو شو یا 100 ورځو شو وفات شو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غیږ کې دی سلګي والي سې ورکا. د نبی اسلام سترګو نه وښکه روانې شوې، وای ای ابراهیم بچیا تا په جدای خو ډېر زیات غمجن شو. ښه دام دغه اتم کال د هجرت دی. نهم کال د هجرت په دې کې غزوه تبوک وشو او مسجد ضرار چې دا منافقینو د نبی علیہ السلام چې کوم د مسجد قباء بیا د خودلیو د هغه قباء مخامخ منافقینو یو مرکز جوړ کړو. وګوره دونه سازشیانو کنه چې نبی علیہ السلام په سره اې دا الله رسوله دې کې تا کمزوري بوډاګان خلک یو معذوري یو خپې خوږیږي را خوږیږي، نو اې دا الله رسوله بعد باران شي نو موږ ځان هلته یو جومات جوړو، تاسو بجې راشئ نو بسم الله بجې تاسو کې ښه. نبی اسلام یې ښه بالکل پدر شو. نبی علیہ السلام ته دا پته نه و چې دا دی یو څه کوي. پیغمبر ته د غیب علم نه و که نه، نو ملنګ او پیر ته به د غیب څه علم راشي سړیه. نبی علیہ السلام یې زه خو تبوک ته روان یم، واپسې کې به راشم. واپسې کې نبی علیہ السلام ته وحی راله چې ای محبوبه خبردار دغه ځای کې قدم کې نه دی، دا جماعت نه دی، دا دی چې ولا جماعت وای نو دا خو د مسلمانانو د تفریقې دپاره پیدا کوي، مسلمانانو کې توړ پیدا کوي. ځکه د الله هغه انسان ډېر بدی چې مسلمانانو کې تفریقه او توړ پیدا کوي. د وحدت او د یووالي دا خبره نه بس توړ او توړ او توړ. قرآن پاغې رد کړی دی. بیا هغه جماعت د هغې چې کوم مرکز جماعت خو نه و هغه هم په دغه کال باندې بیا نړېدلی دی. ابن سلول دا یو منافق د منافقانو مشهور عبدالله ابن ابی ابن سلول دی په دغه کال مړ شوی دی په نهم کال د هجرت. او د نبی علیہ السلام په بیبي په الزام کې دی پیش شو، د نبی علیہ السلام د مرګ انتظامات جوړولو کې دی پیش شو، د جمعات جوړولو کې د مسجد قباء خلاف دی پیش شو. دی شو زوی مسلمان دی عبدالله نومې دی و زما د آقای نامدار د اخلاقو نه قربان شه. زوی راغی نبی علیہ السلام دی د الله رسوله تاسو کمیس راکې چې زه خپل بابا جان ته کفن جوړ کړم. نبی اسلام نه کمیس والا ورکړ. تاسو اخلاق بنونه چاهي
الله الله موږ په اخلاقو کې بالکل زیرو بټه زیرو یو. دا ټول عمر د نبی اسلام خلاف د جنازې وخت راغی، عبد الله راغی د الله رسول مر بابا جان جنازه به ته کې، نبی اسلام ور وړاندې شو. عمر د دې نه راکاږي چې دا الله رسول ته په دې منافق جنازه کې. نبی اسلام عمر زمونه شوی نیم نو چې منه شوی نیم نو وبکم جنازه دې کې څه دي. بیا ویل چې محبوبه آینده لپاره داسې خلکو په جنازه ونه درېږي، داسې خلکو قبرستان کې دوا لپاره ونه درېږي. بیا دغه موافقات عمري کې بیا رااله د نبی اسلام د اخلاقو یو مجسم وسنو دونه برداشت مونږ چې نن لګون ته خبر راشي بس هر څه په نوړی خوذلی بیا غم خادي پاتې او مړ ژوندې پاتې او روغ رنځور پاتې دا انسان کار نه مسلمان شیوه نه ده. دارنګې د اویاو نه زیات وبدونه رالو د نبی علیہ السلام خواته په دغه نهم کال باندې سورې توبه نازله شوه او نبی علیہ السلام په دغه کال باندې د بیبیانو نه ایلا کړی و. بیبیانو لږ مطالبه کړی و چې مونږ ته لږه نان نفقه سیوا کا. نبی اسلام ته نه خفه شو، نبی اسلام ورسره کچي که یو میاشت ته نه خفه و. بیا آیت تخیر نازل شو سورت احزاب کې یو آیت دی، بیا تفسیر کې د هغې واقعات تفسیر دی. په لسم کال د هجرت باندې مسیلمة الکذاب اسود عنسی د نبوت دعوه کړې وه. دارنګې نبی علیہ السلام په لسم کال دی مدینه منوره کې نبی علیہ السلام هلته نه رالو، حج ته راغی. دا د نبی علیہ السلام د جون اخیری حج و. نبی علیہ السلام یو عظیم الشان خطبه فرمایله او د نبی علیہ السلام دی حج ته حجۃ الوداع وی، د نبی اسلام د جون اخیری حج. لیکن نبی اسلام د مز اهمیت پای کې د ما تحت حقوق د نبی علیہ السلام تقریر او هغه خطبه غزان ته رسو جمعو تقریر دی، هغه تاریخي تقریر نبی علیہ السلام کړی دی. په دغه وخت کې په دغه مجمع کې د 1 لاکھ نه سیوا صحابه کرام موجودو. 1 لاکھ نه سیوا مجمع ده. نبی علیہ السلام ول تقریر کړی دی، ابي ورته ویلي دي هل بلغتو اے مرګرو زما په ذمه چې کوم مضمون رسولو بیان کړو ما تاسو ته ضرور رسول. صحابه کرام چې کېدا الله رسوله سا حق ادا کړ او بیا نبی اسلام یا الله ته گواشي خلک وی چې ما خپل ذمہ داری تر سره کړې ده. او گویا چې په دغه خطبه کې نبی علیہ السلام امت ته یو الوداع وکړه چې امت به نور زما جون ختم دی. په دغه وخت کې د نبی علیہ السلام 9 بیبیانې ژوندۍ وي او بیا چې نبی علیہ السلام مدینه منورې ته لاړلو نبی علیہ السلام بیمار شو. د ربیع الاول مخکې د سفر میاشت وه نبی علیہ السلام بیمار شو. چې کله نبی علیہ السلام بیمار شو تبې سیوا شوه بکر صدیق به بعضې منځونو ته مخکې شو. بیا یو ورځ نبی علیہ السلام دا شی په غېږ کې دی او نبی علیہ السلام لاس پورته کړي دي او تبې د لاس راغلی په اوبو کې وی په تندي باندې راکاږي او هغه ټیم کې نبی علیہ السلام کله فرمایي لا اله الا الله الا ان للموت سکرات. د مرګ ډېرې سختې دي. کله اللهم بالرفیق الاعلی عائشہ رضی فرمایي په دا وخت کې نبی اسلام لاس داسې پورته کړی لاس داسې را پرېوت او فلما خرجت نفسه چې کله د نبی علیہ السلام روح پرواز وکړ وی ما یو ناشنا خوشبو محسوس کا او نبی علیہ السلام د دنیا نه تشریف یوړلو. بیا نبی علیہ السلام چې کله روح مبارک تشریف یوړلو بیا به صحابه کرام هم منل نه. عمر صاحب خو خبردار کې چاوي چې پیغمبر وفات دي نو سره قلم کوم. بیا ابوبکر صدیق بار سے حرات باندو ته راغی صحابه کرام را جمع کړ یو تقریر وته وکړ وی من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. پتا سو کې چې د محمد نبی عبادت کو یقینا نبی اسلام وفات شو.
او چا چې د محمد عربي د رب عبادت کو اب همیشه ژوندۍ په مرګ نه راځي. بیا د نبی علیہ السلام د قبر باره کې اختلاف را کوم ځای به نبی علیہ السلام دفن کو. بعضې مسمرګرو وی چې نبی علیہ السلام به جنت المعلا ته وړو، مکې مکرمې ته هلته پیدا شوی دی. بعض وی نه د مدینې منورې تاریخي قبرستان جنت البقیع کې به دفن کوو. ابو بکر صدیق راغی وی نه، وی ما د دې نبی علیہ السلام نه اورېدلي دي چې انبیا علیهم السلام هغه ځای دفن کېږي کوم ځای د انبیا علیهم السلام روح پرواز کړي. د نبی علیہ السلام روح پرواز کړی د عایشې بیبي په کور کې په کوټګۍ کې د عایشې رضی الله په کوټګۍ کې د نبی علیہ السلام د کار قبر کنستل شروع شو. بیا په نبی علیہ السلام باندې انفرادي جنازه وشوه او بیا آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو هغه قبر کې دفن که. او چې کله صحابه کرام راتله نو فاطمه رضی الله انس صاحب ته وی ای انسه تاسو باندې څه تېرېده چې تاسو په نبی علیہ السلام باندې خورې ورلولې. فاطمه رضی الله وی د بابا جان غم را لملا ما تکا یا ابتاهو ای با جانا تا خو جبريل په आवाज لبیک وی جبريل دا چې کوم الله پر طرف نه بلاور راغلی او ملک الموت ای با جانا. او بیا فاطمه رضی الله عنها اشعار ویلو د نبی اسلام په وفات باندې چې با جانا ماذا علی من تربت احمد الله یشم مد الزمان غوالیا كل المخيم تحت أدباك السرى إن كان يسمع ذلتي وبكائيا صبت لي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا. د نبی علیہ السلام د نبوت نه مخکې زندگی سلويخ کاله دغه داسې نقشه ذکر کا. بیا په مکه مکرمه کې 14 کاله او بیا هجرت او بیا مدینه منوره کې 100 کاله. د نبی علیہ السلام ټول عمر څونه شو؟ زما استاد محترم او د اخیری خبره کوم بیا دعا کو. زما استاد محترم هغه د کراچۍ ته تللی وم نو بعضې علاقو کې الله چې نیز کوم څیز کې نه کاري خلک هغه کوي. ویل ته بلا شي طلبا او مولیان را جمع شو وی ما ته وی ته چې پیغمبر مړ دی او که ژوندی دی د دې خبرو څه ضرورت دی؟ بیا عوامو کې داسې څونه خورول. زما استاد ما ورته تاسو نه دوه تپوس وکړم بیا به درله جواب درکړم. وی ما ته نبی علیہ السلام کوم ځای پیدا شو؟ ټول علماء او طلباء ای مکه مکرمه کې. وی ما ته نبی علیہ السلام ته نبوت 100 کاله بعد ملو شو، په 40 کال ملو شو. نو دای نه وروسته نبی علیہ السلام بیا مکه مکرمه کې څونه وخت تیر کو؟ امولیان او طلباء ټول وی دیار لخلا. وی دای نه وروسته بیا نبی علیہ السلام چرته لړو؟ مدینه منوره ته. مدینه منوره کې نبی علیہ السلام څونه کاله تیر کړ؟ وی 10 کاله. وی دای نه بعد بیا څه شنو؟ بیا وفات شنو. زمين چې وفات شو دغه حسینی ته تاسو وای وفات شو، زمين چې وفات شو. دای نه وروسته بیا د برزخ ژوند دی، غد انبیاء هم شته، غد شهدا هم شته. انبیاء زیات اعلی ژوند دی، د شهدا ورپسې اعلی د مؤمنان هم دی. بیا د استاد وی ما ته تاسو د نبی علیہ السلام څونه ژوند دی؟ وی درش پیته. وی ما یې ښه چې کوم خلک پیغمبرو سم ژوند دی او ګرځي را ګرځي دلته کې مرضی نو بیا درش پیته ولې وای؟ بیا خو سره پاسه 1400 کاله یاد وکړه. نو د نبی علیہ السلام دغه زندگی وا. خو د نبی علیہ السلام چې د دغه خبرو په ځای باندې د نبی علیہ السلام مقصد زندگی سو خلکو ته د الله یووالی او د الله لویي بیان. الحمدلله ثم الحمدلله سلګ لګ انداز سره د نبی علیہ السلام غجون دی د پاره. یو شاعر وی ما ان مدحت محمدا بمقالتي. وی د په خپل مقاله او په خپل کتاب او په خپل تقریر سره د پیغمبر مدح نشم کولی، ولکن مدحت مقالتي بمحمدي. لیکن زه د خپل تقریر غا حسن جوړوم د پیغمبر په زندگی او په بیانولو باندې. نو دا هم د نبی اسلام د جون هغه حالات لږ ډیر ذکر کول. الله دې موږ او تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب کړي. اللهم صل علی سیدنا یا حی یا قیوم برحمتک. اے پاک پروردگار موږ مسلمانانو ته کامل اتباع د نبی علیہ السلام نصیب کړي. اے پاک پروردگار موږ د نبی علیہ السلام سره محبت موږ نصیب کړي. رب موږ مسلمانانو کې یووالی اتفاق اتحاد راولي. رب د چا څه قسم شرعي حاجات د خپل غیبي خزانو نه پوره کړي. رب زموږ د مشرانو عمرونو کې برکت واچي. رب دې کشرانو په دې عمرونو کې برکت واچي. دا ماشومان دین بوزغلي کې. رب زموږ ټول مسلمانانو حفاظت وکړي. رب موږ ته کامل ایمان نصیب کړي. زموږ خاتمه په ایمان باندې وکړي. رب رسونه شرعي حاجات
رب د جمعې مبارک رز ده دا اجتماع ده ای پاک پروردګاره د خپل پاکو نومونو په وسیلې سره د تمام مسلمانانو حاجات د خپل غیبي خزانو نه کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک سنت کریمه